بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن خادم الیاس سهار دا وخت سره د خال کندرو کلی نه نیغ پنیغه د ملګرو د خایسته خان ور د کور نه خایسته خان ور کم چې په حق رسیدلې دی دغه نه 15 بچیان پاتې شوي دي، څلور زامن او یو لوري ده. د دې کور د حالات به هم تاسو لیدلې وي. د دې کور څونه ستونزې دي، د دې په ژوند کې څونه سختې دي، د دې د ژوندګي څونه د سختو سره مخ ته. زموږ د دې مور د ژوند څنګه تېرېږي، د دې ماشومانو د دې کور، زموږ د بچیانو د دې د سکول، د دې د مدرسو، د دې جامه پایزار، د دې خرچ خوراک دا د کم ځای نه راځي او په کومه طریقه کېږي. په هغې باندې هم ستاسو سره یو څو خبرې کوو. زموږ سره زموږ د خور ناسته، دې نه هم یو څو تپوسونه کوو. زموږ د بچیان ناستې، زموږ سره اوسئ. السلام علیکم مورې. وعلیکم السلام. خورې دا راته ووایه چې د ښایسته خان ور خو 10 کاله وشو د مرګ، تاسو وایه چې دا واړه راته ماشومان پاتې شوي. د هغه نه مرګ نه بعد دا 11 کاله دا بچیان دې په څه باندې راغټ کړه. د دې دپاره دې څونه محنت وکړو، څونه مشقت یې وکړو. دا ژوند څونه د سختو سر دی او په دې ژوند کې صراحت څه خوشحالي هم شته که صرف سختې دي. د خپل زندګۍ نه راته لږ یو څو خبرې وړاندې کړه. جو د هغه دغه 11 کال دی او دغه 15 کور کار به مې کاوه. جو چا به راله ګولۍ راکړه او چا به راله ډوډۍ، بیا به مې دې وړو له زیات کور دا چای او دغه پخاوه. دغه سور چای دا واړس کې او ډوډۍ ګولۍ کله یو کله نه وي. که ډوډۍ پخوو که جرنګولي درکې نه لګي. جو دا واړم کله په هنډه د لاسه کړی او کله ولا لوګان سره کله او زیات دغه سور چای دی دننه اوس دا چای مې باندې کلی دی او دغه سور چای او دغه وچه ډوډۍ دغه خوري. اوس زه هم د ګردو بیمار یم، هم د زړه بیمار یم او څه درک هم نشتی. نور دا راته ووایه چې اوس په تاسو د 6 کورونو کې کار کوئ، اوس بیماره یې، اوس په څو کورونو کې کار کوئ؟ د جومات څخه شاته کور دی، هغه کار کومه. جو دغه 1.5 روپۍ میاشت راکوي. د دلته پکې د وړو کله د سکول یو شی بل شی لګي، کله کامپیانې لګي، کله دغه لګي. جو دغه کله کله راواړم راسه ونښلي، وایي د موږ دا شی نشتی دا شی نشتی. جو کله یې په جاړه او په دغه باندې دغه ته لاړ شي. دوی چې د سکول کاپي پیزار وغیره یا څه غواړي او نه بیا ورسره څه کوي؟ جو دغه کله والا والم او کله چې راسه پیسې نه وي جو دغسې لاړ شي. جو کله استادان بیرته راوشړي، جو وایي دا ستاسو پیزار نشته، ستاسو بوټه دغه نشته، جامې هم بدل دی، دا هم بنین بدل دی، جو درک ته دې وړو نشتي. ستاسو په خپله څه بیماري ده؟ اوس څه کار مار کوې که نه او څونه سخته په وجود باندې ده؟ زما کار لزم بله ورځ په هغو په سیمټ په دغه کې راولوېدم. هم مې خپه وپړسېده او هم مې د پنډۍ خوږ شوي دي چې پرون نه ومختل. د 2-3 ورځو هغه لوښي راته پراته وو، د هغه هم وله نن دغه کړه. او بیخي هم څه درک نشته، نه هم د کوټې درک شته او نه هم د کور دغه چې زه دا پردی خدمت وکړم چې دې وړو له سره راوړم چې دغه مې نه کلی چې وړو څه درک نه لګي. پکټ دا جنازې مې جړېدلې وې کنه، د قبر په خزو مې غوړېدلې وې کنه. پکټ دا جنازې مې جړېدلې وې کنه. چېرته چا زړه ښه و چې چېرته ګولۍ مولۍ وله ورکړي، چېرته چا زړه نه وي چې دا واړه هم دغه سور چای او دغه وچه ډوډۍ خوري. نور د دې وړو د کپړو، د دې د پیزارو، د دې څه پوزیشن او دا د کم طرفه کې زیاتې چې یو او بل زړې راکړي یا وله زه والمه جو دغه کله وله نسیا راوړمه جو په دغه باندې د دې وړو ژوند تېرېږي نو. او کله وله څوک چې چېرته ښه خلک چې د خپلو بچو هغه راله راکړي زړې. د 2 وخته روټۍ او چای پوره کېږي؟ جو کله پوره شي او کله پوره نه شي. که چای او دغه سور چای او وسکې او ډوډۍ جو د ګولۍ درکې نه وي. چې دا ځینې پکې چې لږ لوی ګاڼې دي دا خو جیس ته وځي، وایي موږ دغه وچه ډوډۍ نه خورو. چې ډوډۍ والا پیدا کړم چې د ګولۍ درکې نه وي، چې دغه یا وله ګاونډیانو له راوړو یا دغه شي په سور چي پور وخوري. دا زندګي ټوله هم د دې سرو چایونو سره او د نهرو سره روانه ده تېرېږي؟ سور چای او دغه ډوډۍ هېڅ هم ګاونډ ته زموږ دا سور چای او دا دغه مینې. او د بیمارۍ سره څه کوئ؟ د خېټې سره خو بیا هم زه تاسو وایه کله نهره کله سور، خو بیماري خو دا قصې نه منم، د هغې سره څه کوئ؟ جو بیمارۍ دغه چې پیسې یېږو کله دوایانې او ګولۍ وخورو، چې نه یېږو بیا هم درک نشتی. په ځان دغه سختۍ او سختۍ تېروو نو
زم د زړه بیمار یم جو ټول خلک راته قاریږي وایي ته خپله د دې زړه را دوايانې ساتو داسې نه چې سبا را دې بچو له وایي ته مړه شې د دې وړو درک نشتي جو یم د ماس پیسې نشته وایي که یو که نه خو د خپلې د زړه را دوايانې او دغه ساته جو نه مې د ګردو را دوايانو درک شته او نه مې د زړه را دوايانو خو ستاسو د زندګي خو ډېره زیاته د سختو سره نه ده چې دا هر شی نیمګړی دی دغه نه مې د وړو را دغه درک لګي او نه یې پلار شتي هغه لیور به مې راته چې هغه به راباندې لږ خیاله دغه کاوړ ډاکټر له به بوتلو جو هغه هم دلته دغه شو جو هغه ته اټیک وشو جو نه هم د ډاکټر درک شته او نه هم د رزق درک لګي چې رزق خپله راوړم جو راوړو دغه هم نشته د انګولي درک یې نه لګي چې زه چینی راوړم جو دلته هم دغه درک شته د حال ویلو سے می نشتا د ګیلو ډک زړګې بتور له هتوړما او چې اختر جو دغه د یو لس چرته قرباني سره من ناوړي د بل د قرباني سره من ناوړي هغه چې خرڅ کوم چې دی وړو له پیچرته یا سکول جامې والا یا په والا 5000 والا لکه د دوی د اختر جامې هم د اختر نه بعد چې کومې سرمنې خرڅېږي نو هغه دوی ته د اختر نه بعد بیا میلاوي یا دوی ته اختر له والا به چې چا سرمنې خرڅ کوم جو بیا دکاندار له ورکړه جو دې وړو هر بوج مې په خپل دغه او دا ماشوم دیني سبق وای د اوس ته مدرسې نه راله و دا مدرسې له تلوه ماسپښین جای دی وس راله د دې څه نه لګي د دوی د ملګري چې کوم سکول ته ځي د دوی خو هم جینکو خو بل ته ګوري چې کور ته راشي جو جاړي راته جو وایي هغه پلان کې وړو کې هغه پلان کې باندې نه غوسته و نو موږ د بوټانو درک شته نم د جامو درک شته د دې د لوی الک چې د جامو درک هم نشته د سکول د بوټانو درک هم نشته جی صاحب له ورځ درې ورځې تلم نه ول مال بوټان والو زباله زمند مال ما پیسې کم دي بچې ته سکول ته ځي او جی سکول ته ځم سوم کې شپږم کې سکول جامې پیزار وغیرہ نور د ژوند چې کوم مرګري بهر ضرورت وي د هغوی ښه سویټرې ښه کپړې هغه ستاسو پوره کېږي نه دي څنګه دا ژوند څونه د سختو سره دی د بابا د مرګ نه کله د یو نه جوړه راغستې کله بله کړي د هغه غوندو وخت تېرېږي دا وخت به تر کومې پورې داسې تېرېږي او څه داسې وشي چې ستاسو هم دا زندګي لکه د خوشحالو سره مخ شي بچے یما یتیم او زده دی خوري بچے یما یتیم پی ابل لیوانه یما یتیم یا بل ورځ ولا سړی مخې له ورغې جو دستره بوټانو را دغه سکی جمعه مال ما څه پیسې نشته او مال د چې جامې ولا دغه کومه چاله ولا یا راوړم یا ولا زوالم جمال د بوټانو درکې نشتی یا بل ورځ یو څلور 15 ورځې سکول لم نو تل او جړلې دی بیا بل ورځ یو ورغموټ می خرڅ کړل چې پاغه می یو غته وړه راوړو هغه می راوړو چې بیا می پکې چینو درک نه چې چینی می راوړو جو بیا چی درک نه جام دغه بل الک چته دا راغلی د جول د ما ورغمې خرڅ کړل او د ما سکول پیسې تا ولګولې ول ما له 1200 روپۍ په سکول کې غواړي جمال ما خو ځان نه دی خوړل خو تاسو له مې پی دغه راوړو چینی بچې ته سکول ته ځې سوم کې دریم کې دا راته وایه چې سکول ته ځې نو د سکول پیزار د سکول سویټرې د سکول کپړې کتابونه وغیره دا پوره کېږي که نه کله کامپۍ نه یو کله پیزار نه یو کله جامې نه یو کلاس کې خو به بچې مرګرو نوي نوي کپړې هم ټیم په ټیم راوړي سویټر هم راوړي پیزار هم راوړي ستا د دې روډ د چپلو ستاسو د حالت څنګه ته ښکاري بلوزونه څه لنډې څه اوږده دي کپړې یو شان څه بل شان دا زندګي ټولو همدغسې روانه ده او دا شان روانه ده د کور د سر سړی یما یتیم زه د کور د سر سړی یما یتیم خپې ابل لیونی یما یتیم
تبللي بني يما يتيم يما يتيم چې جامې ولا دغه جو دوی چې نور بوټان ته وګوره د نور وړو جامو ته وګوري جو دوی به جاړي او جو وای موږ له جامې پیدا کا موږ له پیزار پیدا کا جو زم چې وسته ما وس نه کیږي نه زه د رقم ځګی لاره راوړم چې څه شي جو دوی وخره چې نه جو بیا کله منګي غزاري او کله لوخي غزاري وای د موږ درک نشته موږ وګي موږ له غله پیدا کا چې د ما سواس راځي جو زواله چرته خدمت کوم چې دا غواله والله اولم چې سواس مې نه راځي جو دوی بیا یا خپلته وځي یا چرته دغه شي در وای موږ دا وچه ډوډۍ نه خورو وای دغه نه موږ غواله او دغه نشتی موږ وګي خو تاسو د سور چې خبره کړو سونه خو کېږي تاسو د پوي چې نه اسکل دا خاون می چې مړل نو موږ خلچې پسترګونه دل دغه سور چې په خو او دغه واړه پر ډوډۍ او دغه خوري خوريلا زموږ یو تنظیم دی اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن چې د دنیا د ګډ ګډ نه مسافر د خپل وچو د رزق نه یو نونې را شو کوي او هغه داسې مستحق خلکو ته ورسوي او داسې غیرتمند چې کم زموږ په معاشره کې زموږ میندري زموږ خويندري چې هغه سوال نه کوي چې تلاش نه نیسي د دې پروګرام نوم دی له دې ورکړې دی د یتیم आवाज دا غیره طرف څنګه دا 15000 روپۍ وستال درکو خپل هغه مسافر ورونه ته دا وای نه د زمونږ چې بیا به هم ان شاء الله پراتلون کې وخت کې هغه بیا هم تاسو سره خپل خوشاله شریک کوي خو چې دا پیسې را لګي له خلکو ته رسوي نه الله دې کامیاب کې خدای دې په خپل تور سره دې خدای خوشاله کې او خدای دې د دوانو جانو خوشاله برکتونه دې ولا خدای ورکه او زما صدره کې صدقه نشتی او په هر مانځه کې په هر دغه کې به ته دوا کوم او خدای دې خپل ماشومان له پډکو منګولو پډکو خوشاله دي خدای راولي او خدای دې کامیاب کې خدای دې ول رضوان جانو خوشاله ورکي یو فصل دې ول خدای ورکي خدای دې ول پلکاو ورکي خدای دې په خپل بچو په خپل تور سره دې خدای ډېر تیر خوشاله کې د خیر دا زمونږ د خایسته خان ور پکور کې د وخت د خال نه نیخ پنیغ احساس سره زمونږ د مور خبرې تاسو اورېدې لس کالو شو چې زمونږ خایسته خان ور پاک رسیدلې په دې کور کې ماشومان د پیو چي نه لري بسترګو د دې د ژوندۍ ډېر نیمګړی ده د دې د پیزارو حال کې تاسو لیدې د دې د سویټرو حال کې تاسو لیدو په چا لنډي په چا وګدوانې د دې د کپڑے چې سونه دي دا سونه چم په دې کور کې تاسو د کپڑے پیزار ویني دا ټولي پردې دي د اختر هم د مور وینا ده چې سرمنی کله راغونډي کې خلک هغه موږ خرڅ کوم د اختر نه بعد ول بیا باغې باندې کپڑے والو هغه د سکول کپڑے چې به غون کال په سکول کې لګي دا کورس هم د سخت سره دی د دې د ژوندۍ او زمونږ د مور دا وینا ده په خپل بیمار هم د اوس هم په پردي کورونو کې کار کوي چې پرې 13 هفته کې مرولې دلو 2 ورځې بیا کور او چې 2 ورځې بعد لاړ نو هم هغه لوخ تر 3 ورځې جمع شو څنګه چې تیرو پروګرامونو لا تاسو خپل خوشاله ور کړی دي د خپل بچو رزق عمر سره شریک کړی دي امید لرم چې د خپل خور سره د یتیمانو بچانو سره په بیا هم یو ځل تاسو په الله سي کومک کوي د دې سره به ودرېږئ الله تعالی دې تاسو په ژوند کې ډېر راحتونه ډېر خوشاله او الله دې تاسو په ژوند کې تل عمر داسې رڼاګانې راولي لکه څنګه چې تاسو داسې کورونه رڼاګانې ورکوي چې د اخلاص پروګرام کوم موږ د اخلاص ویلفیر د طرف نه کم دی د یتیم आवाज کوم پروګرام موږ کوو هغه پروګرامونه دغه چې دویمه کړای راځي دغه کور حالات الله تعالی او تاسو مسافرونو بدل کړی وي ځکه خو موږ وایو چې اخلاص ته هغه بیوسو خلکو आवाज دی د هغه دردېدل خلکو आवाज دی چې د چا هیڅ څوک نه وي د چا هیڅ وس دس نه وي الله تعالی دې تاسو په ژوند کې ډېر راحتونه او ډېر خوشاله راولي ځکه چې تاسو د ژوند سره سره د داسې خلکو ژوندۍ تړلې شوې دي کله دې ماشومان پلار مړ دي د دې خور باندې په دې بچو باندې امتحان دی خدا امتحان په دې نه دی دا امتحان په ما او پتا باندې دی چې دا کم ورس په دې بچی باندې نن الله تعالی راويستي دا موږ ته یو امتحان کې خو دی چې آیا دا بچی زستا دا وړاندې एकदम ته څومره په خپل ژوند کې دې بچی له خوشاله ورکې څومره دې بچی له رڼاګانې ورکې او څومره د دې بچی سره د خپل رزق نه او د خپل بچو د خوشاله نه خپل خوشاله شریکې فیصله اختیار به تاسو دې د کیمرامین عمریت سره الیاس سره د اجازه الله پامان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته